زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل وی ابو العاص زما سره یو ډیر ښکلی زیری دی په تا باندې کومه، ډیر ښایسته زیری دی را سره. خو دا ابو العاص خبر شوی و چې زما چې کوم سخر دی نبی علیه السلام د زینب چې کوم پلار دی رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې په مکه کې، مخکې نه خبر شوی و. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل وی ابو العاص زما سره ډیر ښایسته زیری دی زه یې در باندې کومه. ابو العاص ورته هېڅ هم ونه ویل خو د خوا نه پاڅېدو روان شو. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل زه په تا باندې زیری کوم او تا زما نه تپوس ونه کړو چې ته په ما باندې څه زیری کوې. وی ته خبر نه یې که نه زما پلار چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، هغه پیغمبر جوړ شوی دی او ما په ایمان راوړی دی. نو دا زیری مې په تا باندې دا کو چې ما خو په ایمان راوړی خو ته په هم راوړه. زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د ابو العاص سره شوې وه. نبی علیه السلام چې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه دا ابو العاص په هغې وخت کې په سفر باندې و سفر ته تللی و. چې کله دی د سفر نه راغی زینب رضی الله تعالی عنها ورله اوبه موبه ورکړې ډوډۍ یې وله ورکړه خپلې خبرې اترې وشولې. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل وی ابو العاص زما سره یو ډیر ښکلی زیری دی په تا باندې کومه، ډیر ښایسته زیری دی را سره. خو دا ابو العاص خبر شوی و چې زما چې کوم سخر دی نبی علیه السلام د زینب چې کوم پلار دی رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې په مکه کې، مخکې نه خبر شوی و. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل وی ابو العاص زما سره ډیر ښایسته زیری دی زه یې در باندې کومه. ابو العاص ورته هېڅ هم ونه ویل خو د خوا نه پاڅېدو روان شو. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل زه په تا باندې زیری کوم او تا زما نه تپوس ونه کړو چې ته په ما باندې څه زیری کوې. وی ته خبر نه یې که نه زما پلار چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، هغه پیغمبر جوړ شوی دی او ما په ایمان راوړی دی. نو دا زیری مې په تا باندې دا کو چې ما خو په ایمان راوړی خو ته په هم راوړه. ابو العاص ورته هېڅ ونه ویلو. وی زینب کم از کم ما ته به دې صبر کړی و نو ما نه به دې اجازه غوښتې وه ما پورې خو به دې صبر کړی و که نه. نو زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل تا ته مې بلکل به صبر کړی تا سره مې به ضرور مشوره کړې وه خو زما پلار خو رښتینی دی زه خو په هغه باندې شک نه لرم، هغه خو صادق دی هغه خو امین دی او تاسو ورته هم صادق او امین وایئ، دا خو دروغ نه وایي زما په هغه باندې یقین دی ځکه مې په ایمان راوړی او یوازې په ما ایمان نه دی راوړی زما مور خدیجه رضی الله تعالی په ایمان راوړی او زما نور خویند ورونو په ایمان راوړی موږ په ټولو ایمان راوړی دی. او زما د تره زوی نه دی علي هغه په ایمان راوړی دی. او ابو العاص ستا د ترور زوی نه دی عثمان ابن عفان هغه په ایمان راوړی دی. او د بلې نه دی خبر کما ستا هغه دوست نه دی ستا هغه نږدې ملګری ابوبکر هغه په ایمان راوړی. ګوره زه یوازې نه یم ابو العاص ته په ایمان راوړه. ابو العاص رضی الله تعالی عنه په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی خو وروسته بیا مسلمان شو. هغه ورته ویل زه ایمان نه راوړم ایمان. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ښه زما ملګرتیا نه کوې ولې ایمان نه راوړې؟ وی ځکه ایمان نه راوړم چې زه دا خبره نه خوښوم
چې خلک به وایي د خپلې ښځې د وجې نه خپل قام نسب پرېښود او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به راله پیغور راکوي چې ابوالعاص د خپلې ښځې د وجې نه قام نسب هم پرېښودو، د پلار نیکه دین هم پرېښودو او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا نه خوښوم. او اگر چې ستا په پلار باندې زه شک نه لرم، اگر چې ستا په پلار باندې شک نه کوم چې هغه دروغ وایي، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. ښه، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. دا نه چې بدې ردې شروع کړې زه نه وم او تا په هغه باندې ایمان راوړی دی، زما نه دې تپوس نه دی کړی تا په هغه باندې ایمان راوړی دی. نه، صرف دومره خبره وه چې ما ته به دې لږ صبر کړی و او یقینا چې ستا پلار رښتینی دی، په هغه شک نه لرم، خو زه په ایمان نشم راوړی. زما دغه مجبوري ده چې خلک به راله پیغور راکړي، خلک به راله څه راکړي؟ پیغور راکړي. ګوره دې ته د ښځې او د خاوند ژوند وایي. څومره مینه د خپل منځ کې. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها صبر وکړو. خاوند کافر دی، زینب رضی الله تعالی په خپله مسلمانه ده او په دغه وخت کې د کافر او د مسلمان نکاح جایز وه. جایز وه. ډېر مسلمانان داسې وو چې د هغې په نکاح کې کافرې ښځې وي او ډېر کفار داسې وو چې د هغې په نکاح کې مسلمانې ښځې وي. د مسلمان او د کافر نکاح په دغه وخت کې جایز وه. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها انتظار وکړه چې زما خاوند ابوالعاص په زما ملګرتیا وکړي، ایمان به راوړي، خو ایمان یې رانه وړو. حتی تر دې پورې چې د هجرت وخت راغی، د هجرت وخت راغی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه زینب رضی الله تعالی خبر شوه نو لاړه پسې. ای بابا ته خو مکه پرېږدي، ته خو ځې مدینې ته او ما له اجازت راکړئ چې زه د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شم. څومره مینه یې ورسره وه. ما له دومره اجازه راکړئ چې زه د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او زینب ته د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شه، پاتې شه. الله. نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ، لاړ مدینې منورې ته. 2 کاله پس د غزوه بدر اسباب جوړ شو. 2 کاله پس غزوه بدر شروع شو. دلته کې کفار د ابو جهل په مرګتیا کې د مکې نه روان شو د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو د وجنې دپاره، د مسلمانانو د ختمولو دپاره. چې کله ابو جهل تله که نه د ابوالعاص وسلم د کافرو د طرف نه روان شو. دی خو کافرو که نه، دیم روان شو. چې روان شو دی لاړو. زینب رضی الله تعالی به ټوله ورځ الله ته ژړل. الله یو طرف ته مې پلار دی، الله بل طرف ته مې خاوند دی، پلار او خاوند مې په مقابله کې دي. الله هغه ورځ چرې په ما مه راولي چې زما بچي یتیمانان شي. د هغې ورځ نه ډېر یېرېږم چې خاوند مې مړ شي او الله د هغې ورځ نه هم ډېره یېرېږم چې پلار د لاسه ورکړم. الله یو طرف ته مې پلار دی بل طرف ته مې خاوند دی، الله زه څه وکړم؟ د دې نه هم یېرېږم چې بچي مې چېرته یتیمان نه شي او د دې نه هم یېرېږم هسې نه چې چېرته بې پلاره شم. او څومره یو لوی امتحان دی. یو طرف ته پلار دی او بل طرف ته خاوند دی. الله. غزوه بدر وشو، مسلمانانو فتح وموندله او ابوالعاص د کافرو د طرف نه ګرفتار شو. ونیوی شو، مسلمانانو ونیوه خو د کافرو په صف کې ولاړو ونیوی شو. چې ونیولی شو ټول خلک په مکه کې په انتظار دی چې څه حالت به راشي. زینب رضی الله تعالی هم د کور نه بار ته راوتې ده او جاړي چې څه حالت به جوړ وي. خبر راغی ړومبې تپوس یې وکړ زما د پلار څه حالت دی. زما په بابا پسې خو د مکې ټول خلک تللی دی، ابو جهل پسې ډېر خلک بوستی، سره د اسلحو تللی دي، زما د بابا څه حالت دی هغه راته ووایه.
ورته وویل مسلمانانو بری ومونته. مسلمانان کامیاب شو. ډایرک زینب رضی الله تعالی فورا د شکر سجده وکړه، په ځمکه پرېوته. الله ستا لاک لاک شکر دی، زما بابا بد دی. بیا یې وویل زه خپل خاوند نه ینم، نو ابوالعاص خو رانغی، تاسو راغی هغه در سره رانغی، هغه څه شو؟ زه خو خپل خاوند نه ینم. هغه ستا د پلار سره ګریفتار دی، هغه د خپل خر سره ګریفتار دی، د کافرو د طرف نه بندي شوی دی. الله چې کله کافر ګریفتار شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرامو سره مشوره وکړه، ماله مشوره راکړئ د دې قیدیانو سره څه وکړم، د دوی متعلق څه وکړم. عمر رضی الله تعالی پاڅېدو، د الله پاکه پیغمبره په دې قیدیانو کې زما ماما دی، دې قیدیانو کې زما ماما دی. وی زه خو بړومبی تور راوالم، د خپل ماما نه به سر ووم، زما خو دا فیصله ده. او د ابوبکر پکې زوی دی رضی الله تعالی عنه، په دې قیدیانو کې د هغه زوی دی. ګوره داسې غذا وه، ماما د خورۍ خلاف، زوی د پلار خلاف، زوم د سخر خلاف جنګېدو. وی د ابوبکر پکې زوی دی، ابوبکر به تور راولي، لومبی به د خپل زوی نه سر ووي. او د الله پاکه پیغمبر ستا پکې یو تره دی او یو دی پکې زوم دی، یو دی پکې تره دی عباس رضی الله تعالی عنہ، یو دی پکې زوم دی ابوالعاص. ته به توره راولي، د خپل تره او د خپل زوم نه به سر ووایي. چې موږ دا ثابته کړو چې د الله سره موږ دوره مینه لرو چې د الله خلاف کو زوی کوم به تې سر وم، کو د الله او د الله د رسول خلاف ماما ودرېږم به تې سر وم، کو د الله او د الله د رسول خلاف تره ودرېږم به تې سر وم. چې دا موږ ثابته کړو چې موږ د الله سره څومره مینه لرو. ډېره جذباتي فیصله وه، او الله تعالی فیصله خوښه هم وګورئ، الله تعالی فیصله خوښه هم وه. نبی علیہ السلام بیا تپوس وکړو، ای صحابه کرامو ماله لږ مشوره راکړئ، که نه دا خو د عمر مشوره وه هغه راکړه، تاسو څه وایئ؟ اکثرو صحابه کرامو دا رایې ورکړه چې د الله پاکه پیغمبره فدیه جرمانه به ترې واخلو، دا قیدیان به آزاد کړو، جرمانه به ترې واخلو، ځکه یو خو مسلمانان کمزوري دي، غریبانان ډېر دي، دویم اسلحې ورسره نشته دی، نو چې د دوی نه پیسې والو دا مسلمانان به پې ځان له اسلحې والي لږ مضبوط پشي، او دا کم کسان چې نن مونږ ګرفتار کړي کېدای شي سبا مسلمانان شي. نو داسې بیا وشو که نه؟ ابوالعاص رضی الله تعالی مسلمان شو، عباس رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابوبکر رضی الله تعالی زوی مسلمان شو، بیا دا ټول مسلمانان شو که نه؟ د الله پاکه پیغمبره پیسې به ترې والو جرمانه، یو به مسلمان ځان له اسلحې والي، دویم امید د رب نه دا دی چې په دې کسانو کې ډېر خلک مسلمانان شي. بهرحال نبی علیه السلام د صحابه کرامو هغې رایې ته وکتل، مشوره په دې وشو چې جرمانه او فدیه به ترې اخلو. نبی علیه الصلاة والسلام قیدیانو ته وویل مکې ته سوال جواب ولېږئ چې تاسو به پسې فدیه راشي، جرمانه راشي چې موږ خو آزاد کړو. مکې ته خبر راغی، هر سړي به پیسې لېږلې، چا چې کور کې څه وخت به یې لېږل او خپل قیدي به یې راازاده و. زینب رضی الله تعالی خبر راغی چې ستا خاوند هم ګرفتار دی ابوالعاص، خو ازادول یې غواړي، نو پلار له دې فدیه ولېږي چې خاوند دې راازاد شي. زینب رضی الله تعالی په کور کې وګرځېده، خو هېڅ شی داسې قیمتي ونه لید چې لېږلی وي. نو په غاړه باندې امیل و هار و، هغه یې د غاړې نه راکوز کو، خپل لیور لی دا غاړې هار ورکو، وی دا اوسه زما د طرف نه خپل رور دی آزاد کا، ابوالعاص را آزاد کا. بهرحال هغه فدیه ورسېدله مدینې منورې ته، نبی علیه الصلاة والسلام له فدیه راځي، مخې ته ورته کېښوده شي، د الله پاکه پیغمبره دا د پلانکي کافر د طرف نه فدیه راغلې ده، دا قبول کا. نبی علیه السلام با قبول کړه، وی ازاد یې کړئ، خوشی یې کړئ چې ځي مکې ته. یو کافر فدیه به راتله. په آخر کې د زینب رضی الله تعالی د غاړې هار راوړلی شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته مخې ته کېښودی شو.
د الله پاک پیغمبر ستا هغه زوم نه دی ابوالعاص د هغه دپاره ستا لور پیډیه رالیږلې دا و چې زما خاوند را آزاد کا. نبی علیه الصلاة وسلام هغه هار راواغسته امیلو او داسې په لاس کې اړه وراړه نو بې اختیاره یې د سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو. صحابه کرام خو فکر چې نبی علیه السلام ولې جاړي په ژړا شو. وی د الله پاکه پیغمبره ابوالعاص به موږ هسې آزاد کو کو ته پې خفه یې موږ به هسې آزاد کو فدیې مه اخله که نه موږ به هسې آزاد کو. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل نه فدیه خو به یې اخلمه چې د نورو قیدیانو نه مې واغسته نو د ده نه به یې څنګه نالمه. نو د الله پاکه پیغمبر خفه پسې جاړې ولي وی دا ښار چې مې ولید ما ته یو وخت رایاد شو. دا هغه ښار دی چې زینب زمونږ د کور نه وتله نو زما سره سنو نو زما بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ښار د خپلې مرۍ نه راکوز کو زینب ته یې واچو. ما ته هغه ټیم رایاد شو ما ته خدیجه رایاده شو دې ټیم کې. د نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی سره ډېره زیاته مینه وه ډېره مینه وه ډېره مینه وه. الله چې کله به په کور کې څه شی پوخ شو که نه نو زر به نبی علیه السلام په کاسه کې راواغستو د خدیجه رضی الله تعالی چې کومې ملګري وي هله وي دا د هغوی کره ولېږئ دا د هغې ملګرو له ولېږئ. د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و خاله عایشه بیبي فرمایي وی زه د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ناست ومه هغه زمونږ کره راله وی چې راله د هغې خبرې د نبی علیه السلام په غوږو شوې نبی علیه السلام فورا کېناست داسې فورا کېناسته. وی ما چې د الله پاکه پیغمبر ولې وی چې یاره دا اواز خو د خدیجه په شانتې نه دی دا خبرې خو د خدیجه په شانتې خبرې دي. داسې نبی علیه السلام د هغې سره مینه و مینه. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا هار ولیده په ژړا شو وی ما ته هغه ټیم رایاد شو چې دا زینب رضی الله تعالی عنها ته خدیجه رضی الله تعالی عنها اچو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ای صحابه ای زما صحابه کرامو ستاسو خوښی که نه نو دا هر به زه زینب ته واپس ولېږم که ستاسو پرې رضا یي ابوالعاص له یې نه ورکومه خو دا به زه زینب له واپس ولېږم دا د خدیجې هار دی که تاسو پرې رضا یې او که تاسو پرې رضا نه یې نو دا بیا په مال غنیمت کې دی دا ستاسو د شریکې شی دی. نو صحابه کرام وفرمایل د الله پاکه پیغمبر موږ د خدیجه رضی الله تعالی په هار باندې بالکل نه بلسو. ابوالعاص هسې آزاد کې زمونږ اجازت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ابوالعاص رضی الله تعالی عنه په دې ټیم کې لا مسلمان نه دی. ابوالعاص ته هغه هار ورکو وی ابوالعاصه دا هار به زینب له ورکي خو هغې ته وایه که نه چې دا خو د خدیجه د لاس هار دی د دې لږ خیال ساته دا درنه ضایع نه شي د دې لږ خیال ساته. او بیا یې تا سره مې لږ سوال جواب دی. نه ابوالعاص یې لږ سیټ ته کو ابوالعاصه پرېږدم خو دې پرېږدمه خو ما ته الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې د مسلمان او د کافر نکاح نه کېږي نه کېږي. زما لور مسلمانه ده او ته کافرې نو داسې به وکړي چې ما ته به زما لور راولېږي ځکه نور هغه ستا سره پاتې کېدی نه شي ستاسو لپاره جایز نه ده ما ته به زما لور راولېږي. ابوالعاص ورته وویل ټیک ده ستا لور به تا ته زه حواله کړم. ابوالعاص د ځان سره هار واغستو او روان شو. کافرو خو ګورې د وادي دومره پابند خلکو که نه. زینب رضی الله تعالی مخې ته راوتې د خبر شوي ده چې خاوند مې را آزاد شوی دی او را روان دی مخې ته وله استقبال راوتې ده خیرالي له وله راوتې ده. نو چې ابوالعاص مکې ته راورسېدو زینب رضی الله تعالی ورسره خیرالي وکړو خوشحاله شو خاوند مې راورسېدو چې کور ته لاړو او کور کې څنګه کېناستو نو ابوالعاص ورته وویلو ای زینب وی هو زه نور تا سره نشم پاتې کېدی زه نور تا سره نشم پاتې کېدی. زینب حیرانه شوه ابوالعاص بیا رانه چېرته روانې ته خو اوس رالې نه وي زه درنه چېرته نه ځم خو ته رانه ځې زه چېرته نه ځمه
خو ته رانه ځې. وی ولې؟ وی ځکه ستا پلار ما ته وویل چې د کافر او د مسلمان نکاح نه کېږي، ما له زما لور راولېږه. زینب زه دې تا له بابا له لېږم، ته مدینې ته به ځې او زه به په مکه کې پاتې کېږم، نوره زما ستا په منځ کې جدایي ده. زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل ای ابوالعاص ما ملګرتیا نه کوي، مسلمان شه که نه زما ملګری شه، ولې زما ملګرتیا نه کوي؟ ابوالعاص ورته وویل نه ایمان نه راوړه، بچي دې د ځان سره روانه که او زه لاړه شه مکې ته مدینې ته. نو چې کله زینب رضی الله تعالی عنها روانه شوله او د مکې مکرمې نه راووتله او دغلته یو مقام ته راووته، یو بدبخت و د هغه نوم خبار و. ده چې ولیده چې زینب رضی الله تعالی په اوښ سوره ده او روانه د ځي مدینې منورې ته، نو ده نیزه راواغسته، وی پلار یې زمونږ اویا سرداران مړه کړو او لور به یې د مکې نه داسې په امن باندې وځي، لور به یې داسې په امن باندې وځي. نو نیزه یې راواغسته او زینب رضی الله تعالی په اوښ ناسته او داسې په نیزه وواله، او چې په نیزه یې وویله نو زینب رضی الله تعالی د اوښ نه ښکته راتاوه شوه، په ګټو کې ولګېدله، چې ولګېده مخې ټول زخمي شو، ټول زخمي شوه او په ګېډه باندې یو ماشوم هغه هم ضایع شو، هغه هم ضایع شو. بیا د مکې خلک راغی خبار یې ونیوه، وی دا خو زنانه ده، موږ خو په جنګ کې زنانو ته څه نه وایو، خیر دی پلار یې زمونږ دشمن دی، پلار یې زمونږ اویا کسان وژلي دي، خو دا زنانه ده دی پکې څه ګناه ده چې دې ته ته ده. خلکو ترېنه خلاصه کړه زینب رضی الله تعالی، زینب رضی الله تعالی خلکو خلاصه کړه، دا لاړه مدینې منورې ته ورسېدله نبي علیه الصلاة والسلام نه. تقریبا 6 کاله پس د ابوالعاص په تجارت باندې تللی و، واپس راته. چې کله واپس راته د مکې د خلکو ډېرې سوداګانې ورسره وي، هلته مدینه منوره کې صحابه کرامو ونیوو، سره د تجارت د سامان د ابوالعاص ونیوه، چې ونیوه سامان یې تیم واغسته او لاس یې ورله وتړله مدینې منورې ته روان کړو. چې روان کړو مدینې منورې ته ورسېدل، دوی یاره دلته کې زینب وه چې د هغې کور به چېرته وي، دلته به د زینب کور چېرته وي؟ چا ورته وي هغه کور یې دی. نو چې څنګه ته یې هغه کور دی، به منډه کړه ځان یې خلاص کړو، د خلکو صحابه کرامو نه یې لاسونه خلاص کړو او منډه کړه، ډایرکټ د هغې په ورننوت، په ورننوتو. هلته چې ورننوتو زینب رضی الله تعالی ډېره خوشحاله شو چې ابوالعاص یې ولیدو او دی د ترور زوی هم و. د ترور زویه څنګه مسلمان راغلی که نه؟ وی نه زینب مسلمان نه یم راغلی، را تښتېدلی یم، را تښتېدلی یم، ستاسو ملګري صحابه کرام را پسې دي. زینب رضی الله تعالی ور بند کړو، چې ور بند کړو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل، وویلو وی زما د ترور زوی هم وي او زما د بچو پلار هم وي، بیا درلم دعوت در کوم ایمان راوړه. وی نه راوړم ایمان نه راوړم. وی ټیک ده. شپه ووتله، چې کله د سحر د مانځه ټیم و نو مونځ وشو، نبي علیه الصلاة والسلام سلام وګرځو. زینب رضی الله تعالی آواز کوي د الله پاک پیغمبره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته، وی کوم آواز چې ما واورید تاسو هم واوریدو، آواز خو د زینب نه دی. صحابه کرامو ته وفرمایل او د الله پاک پیغمبر مونږ هم د آواز واورید، د زینب آواز دی که نه؟ زینب رضی الله تعالی فرمایي او بابا زیما زینب بچه ولی څه مسله ده وایه؟ بابا بیګانه شپه کې ابوالعاص راغلی، منکره ابوالعاص راغلی، ستا د ملګرو نه چې پټ شوی دی هغه زما په کور کې پناه اخیستې ده، خو د الله پاکه پیغمبر یو زنانه پناه ورکولی شي که نه شي ورکولی؟
نبی علیہ السلام یې ورکولی شي نو ما بیا ابوالعاص ته پناه ورکړې ده تاسو ورته هم ورکئ نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل هلکه واخورېدل که نه ابوالعاص ته زما لور زینب پناه ورکړې ده نو ما ورته هم پناه ورکړه نو تاسو ورته هم پناه ورکئ تاسو ورته هم څه ورکئ پناه ورکئ نبی علیہ السلام د زینب رضی الله تعالی کور ته راغی زینب په لرې رشته کې د ترور زوی دی او په نږدې رشته کې ستا د بچو پلار دی ډېر عزت یې وکړه ډېر احترام یې وکړه خو ګورې خواته یې پرې نه دي ستا او د ده نکاح ختمه شوې دا کافر دی او ته مسلمان یې ځان ته یې نږدې پرې نه دی زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل بابا ستا حکم سر په سترګو بیا نبی علیه السلام چې بار ته ووتو صحابه کرامو ته وفرمیل یاره زه غواړم چې د ابوالعاص ته دا سامان تاسو واپس کئ او دی دا مکې ته اوسي که تاسو ورته واپس کئ ورکوئ ورکئ په مرضۍ که نه ورکوئ مال غنیمت دی صحابه کرامو وفرمیل نه د الله پاکه پیغمبر موږ ورته را سامان واپس کو سامان یې ورته واپس کو ابوالعاص بیا د زینب رضی الله تعالی عنها رخصتیږي زینب رضی الله تعالی عنها دعوت ورکوي مسلمان شه زه تا ته ناسته یم ما پسې ډېرې رشتې دلته راغلې خو زه ټولې رشتې ټکراوم زه یوه رشته نه قبلوم زه به ستا په انتظار کې ناسته یم دې ته وایي د ښځې او د خاوند مینه ابوالعاص ورته وویل زینب نشم مسلمانې دی اسلام نه راوړم بهر حال دی رخصت شو زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل ما پسې په دې دومره وخت کې خفه وي ډېر جداوالی راغی خفه وي ابوالعاص سر ټیټ کو روان شو چې مکې مکرمې ته راورسېد که نه خلکو ته یې د هغې سامانونه حواله کړو هر سړي ته د هغه سامان حواله شو ای خلکو ما تاسو ټولو ته ستاسو سامانونه در ورسول چې کم مې وړي وو خلکو ورته او ته ډېر امانتدار سړی مونږ ته پته ده چې ته ګرفتار شوی او مالونه درنه اخیستي شوي خو بیا دې مونږ ته زمونږ سامان راورسو وی در ورسېدی که نه وی او وی ټیک ده چې تاسو ته ستاسو سامان میلاو شو زه مکه پرېږدم او مدینې ته ځمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه مسلمان شوم لاړم درنه الله چې کله مدینې منورې ته راورسېدو نبی علیه السلام له راغی د الله پاکه پیغمبره ابوالعاص یم وی ابوالعاص ته خو مونږ پرېښودې بیا رالې وی او د الله پاکه پیغمبره کافر تلی وم خو مسلمان رالم ما ته کلمه ووایه او کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیه السلام ورته را کلمه وویله او د لاسه یې ونیو د لاسه یې ورله په خپل لاس کې ونیو وی راځه ابوالعاص چې د زینب کره دې بوزمه او زینب رضی الله تعالی چې راوسته که نه زینب ابوالعاص راغلی دی مسلمان شوی دی خو زه غواړم چې ستاسو نکاح دوباره وشي چې په خپل ځای پاتې شي ته پرې رضا یې د زینب رضی الله تعالی دا مخ مبارک تک سور شو په خندا شوله چې ما خو د دې ورځې انتظار کو چې ابوالعاص په کله ما خواله راسي نبی علیه السلام بیا یو بل سره نکاح وکړه او پرېښودل په خپل حالت باندې ښځه خاوند او یو کال پس زینب رضی الله تعالی وفات شو او چې کله وفات شو که نه ابوالعاص پسې دومره خفه و روایتو کې راځي وي ابوالعاص په ژړل او نبي علیه السلام به له اوښکې پاکولې دومره پسې خفه و چې ابوالعاص به ژړل او نبي علیه السلام به له اوښکې پاکولې او تسلي به یې ورکوله الله بیا چې کله فتح مکه وشو که نه فتح مکه وشوله
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور چې کوم کافر زخمی کړي و خبار ابن اسود نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جعرانی په مقام کې ناست او د مال غنیمت تقسیمي صحابه کرام دي ور سره ناست دي الله دې موږ ټول حج عمره لبوزي چې عمره لاړ شي نو چې بیا عمره کنه د جعرانی نم التکی بیا عمره کولې شي هغه یو میقات جعرانی یو میقات ته هغه زمه د عمرې نیت کولې شي نو به هر حال نبی اسلام په جعرانه کې ناست او د مال غنیمت تقسیمي په دې کې صحابه کرام او قتل چې خبر په اسپانی سور د ډیر په تیزی سره روان دي صحابه کرام متزان تیار کو ځکه چې صحابه کرام وی د زمون په لاس باندې کړه راځي د خدای نبی اسلام د لور سره ډیر ظلم کړی دی د وخره راتاو کړی و دا غي ماشوم زای شو دا غي مخ زخمی کړی د خدای زنانه خیالوم نو ساتلی صحابه کرام ته ډیر سغوسو او چې په اثر روان صحابه کرام تور تلاش دې برارس یې کنه رارس او چې دې څنګه راورس نبی اسلام خبر ده صبر خو چې تاسو ته وکړه چې سره راغله دي سره راغله خبر ورته ویل د الله پاک پیغمبره ډیر چا په وګرځي د مګرزم خو بل عزت میلاو نشو تعال راغله ما کلمه وامه نبی رسول الله سلام ورته فرمایله خبره دا کلمه د زړه نه وای کواسه خبره کوي نه د الله پاک پیغمبره د زړه دا کلمه وام چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بهرحال نبی رسول الله سلام ورته خبره یقینا ایمان دی منظور شو ته مسلمان شو زما د لور سره د ډیر ظلم کړي نو زنانه و داسې سره نو پکار فورا جبريل امين راغ او نبی رسول الله والسلام ته وحي راوړه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين دا الله پاک پیغمبر معافي کوا خذ العفو معافي ورته وکا نبی رسول الله ما ورته معافي کړي ما معاف کړي دي خبره تم معاف کړي تم مسلمان شو او الاسلام يخدم ما كان قبله اسلام مخکې ټول ګناهونه ستا ختم دا اسلام کې دا تکلیفونه هم راغلي دي خو دې کې موږ ته یو سبق هم میلاو شو دی واقع کې موږ ته یو سبق میلاو شو سبق درته کوم سبق میلاو شو دی آخری ټکی باندې لوگ سوچ رہے خذ العفو معافی خپل کا سخپل کا معافی خپل کا ظلم در سره کړی دی زیاتې در سره کړی دی بدې ردې درته ویل دي کنځلې درته کړي دي جرګه در پسې راله معافي کا داسې مو چې د معاف کېدو نه دی ووایه خذ العفو ما معاف کو واعرض عن الجاهلين هغه چې څه کړي دا جاهل دی مخکې نه واړوه دا جاهل دی واعرض عن الجاهلين مخکې نه واړوه مخ نو به هر حال زمونږ ته نبی علیه الصلاة والسلام تعلیمات دا دي معافي کوه څه کوه معافي کوه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي واحسن الى من اساء اليك واحسن الى من اساء اليك چې خدر سره کې ته به سره خامخا کوي هغه کې ته به بد کوي نه چې هغه کې خامخا به کوي کمال خدا دې چې هغه بد کوي او ته کوي هغه بد کوي او دا ګران کار دی دا آسان کارو دا په دې ځله باندې غټه تیګه کې دی هغه به دا کار کوي چې چا در سره ټول عمر تکلیف در کړی دی بدې ردې درته ویل دي ژوند یې درله په عذاب کې کړی و او ته بیا مړه یې با په الله سپاره ما معاف کړی دی ما معاف کړی خو ورسره کوم دا ګران کار دی